په مکه مکرمه کې یو आवाज وشو. आवाज کېږي او څوک اینی نه، आवाज راځي خو आवाज کوونکی څوک اینی نه. आवाज څه دی؟ आवाज دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل. مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتې دي تللی دي. هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل، د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو، ام معبد هم کامیابه شوه. الله، چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو؟ کامیاب شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د مکې مکرمې او د مدینې منورې په دې لاره کې یوه زنانه پاتې کېده، هغې ته به ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه، مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر لکه نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله، د دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې میلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی موري مسافر یو زمونږ میلمستیا وکا، موږ د خوراک سکاک څه شی راکوږي یو مسافر یو. ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وی یاره زما کره خو نن د خوراک او څه شی نشته دی چې زه تاسو له درکمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی مورې کو پی هغه راکه به وسکو. هغې ورته وی هلکه نوجوانه پی راکرم نن نشته بیزي تلي صحرا ته. نو چې نبی علیہ السلام داسې وکتل که نه نو یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه ناجوړه وه. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی مورې د بیزې نه راله پی واخله که نه. هغې ورته وی بچیا دا خو ناجوړه ده، ټپه د کمزوري ده ځکه خو د بیزو نه پاتې شوي د هغې سره تللی نه شي، او بل وچه هم د پی پکې نشته، د سلنګه خو نه ده، نو ناجوړ هم ده وچه هم ده، په دې کې پی د کم طرفه دي. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلم. نو ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجان دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه کو اخیستی شي ترې واخله ترې. هغه په خندا شوه که ته ترې اخیستی شي نو واخله ترې، دا خو ناجوړه ده وچه ده. نبی علیہ السلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وی 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به دې پی وسکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو. نبی علیہ السلام هغې لوښي ته لاس کو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبی علیہ السلام مبارک لاس ورسي، نو په دې غولان چې نبی علیہ السلام لاس والې شروع کړه که نه غولان د پیو ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه، شخوند وهلې هم شروع کړه. دا ساری چې ناجوړې دی شخوند نه کوي که نه، دا ناجوړه وه، نو هغې زر زر شخوند شروع کړه، غولان یې د پیو ډکه کړه. نبی علیہ السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته وی ته ترې پی وسکه، هغې لوښی په سر راوړ او مړه شوه ترې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته ترې هم وسکه، هغه ترې هم مړ شو، دوه ملګري ورسره نور هغه ترې هم ماړه شو، او په آخر کې نبی علیہ السلام چې لوښی په سر راوړ او په خپله ترې مړ شو. دا خو 4-5 تنه و که نه، په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو. ام معبد له نور پی ورکړو، مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبی علیہ السلام ته سوال مینت وکړو وی تاسو مونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده که دا خو عجیبه نوجوان دی، وی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبی علیہ السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو، نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بیزې راوشړلې، چې ګړې بیزې راوشړلې، ګوري اوس لوښی د پیو ډک پروت دی. ای ام معبدو
دا پوی د کم طرف دا درله چا راوړي دي د هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پوی به جو دلته دې سره ښي وي دا پوی کوم ځای و نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي دا خو دې کړي دي وي دا ته څه وایي اوس چې بیزې ته وکړه بیزه ناجوړه نه ده بیزه وغره مټه ولاړه ده او غولان زی د پوی وډکه ده بیا نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایي چې کړي دي څه دي بیزم جوړه شوې ده غولان زم د پوی وډکه ده لوښي هم د پوی وډک پراته دي داسې قصه ده ام معبد ورته وي یو نوجوان الکو دلته میلمستیا لرالو زمون کور کې هیڅ شی نه او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووخو بیزم جوړه شوه او دغه یې پی دی غولان چې بیا هم د پی وډکه ده خاوند یې ورته وي د دغې هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي څه حلیه راته بیان کړي د شکل و صورت نه څنګه جوړو دا څنګه هلکو ام معبد ورته د نبی علیہ السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې الګ ته داسې شکل و صورت دی ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي کنه دا هغه د مکی د قریشي خاندان هغه الګ ته هغه د پیغمبرۍ دعوی چې کړې ده وی ظالمې تا یې څارو نه ستا نه لاړو تا یې څارو نه ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو وی دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم ام معبد هم مسلمانه شوله او خاوند هم څه شو مسلمان شو دواړو ایمان راوړه اسما رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته او ما به جړلو جړل مې با چې نبی علیہ السلام به مدینې ته روغتلی کو روغته نه تلی او زما بابا به سره روغتلی او که نه به یې تلی ځکه چې د کوره وتې دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هېڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبی علیہ السلام په کومه مخه لاړو په کور کې به ناسته وما جړل مې به خفه به وما په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو اواز وشو اواز کېږي او سوکینی نه आवाज راځي خو आवाज کون کې سوکینی نه आवाज څه دی आवाज دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتې دي تللی دي هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل د هغې کور ته ورسېدل او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو ام معبد هم کامیابه شوه الله چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو کامیاب شو ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل وی ابو بکر راځه نن یو خبره کو ابو بکر رضی الله تعالی عنه څه خبره کو وی زه تاله د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم ته به ماله یوه نیکي راکوي ته به ماله یوه نیکي راکوي او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال در کوم وی تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي تا څومره جهادونه کړي زما نه به یوه نیکي اخلي او ماله د ټول ژوند نیک اعمال راکوي وایه راته عمره څه خبره ده عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ابوبکره تا چې د نبی علیه السلام سره کوم هجرت کړی دی که نه هغه د هجرت ثواب ماله راکه او زما ټول نیک اعمال ته واله ابو بکر رضی الله تعالی ته وفرمایل عمر دا سودا نشي کېدی عمر دا سودا نشي کېدی دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی یو احسان دی چې ما ته را نصیب کړی دی دا نشم کولی دغه ثواب تعالی نشم درکولی نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې آواز کېدو وی کوم چې ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل دیو جن یو صحابي راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې د الله پاک پیغمبره د شریعت احکام خو ډیر زیات دي
خو ته ماته یو داسې عمل وښیه چې زه هغه خپله مشغله وګرځوم او په هغې باندې همیشه عمل کوم. ماته یو خاصه وظیفه راکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ستا ژبه دې همیشه د الله په ذکر باندې لمده وي، همیشه د الله ذکر کوه. نو دیو جن علماء لیکلی دي دا ذکر داسې یو عبادت دی چې د دې دپاره نه د ټیم تعین شته دی او نه ورله اودس ضروري دی. داسې یو عمل دی چې ته هر ټیم کولی شي، په ملاسته یې کولی شي، په ناسته یې کولی شي، په ولاړه یې کولی شي، په اوداسه کې کولی شي، بیا اوداسه یې کولی شي، دکان کې ځان له کار کوي د الله ذکر کولی شي، په پټي کې کار کوي د الله ذکر کولی شي، زنانه د کور پخلی کوي د الله ذکر کولی شي، ځایونه جارو کوي د الله ذکر کولی شي. دا یو داسې عبادت دی چې دا ته په هر ټیم کې کولی شي، دې دپاره مانع نشته دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي وي خپل ژبه همیشه د الله په ذکر باندې لمده وساته، همیشه لمده وساته. نو ذکر مونږ کوتاهي ډیره زیاته ده، ډیره زیاته ده. یا به د چا غیبت کو، یا به چرته لمس کو، یا به چرته په بل ګناه کې مبتلا یو، او د الله ذکر په مشکله باندې مونږ کوو. حالانکه حدیث مبارک کی راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی څلور څیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي. صرف څلور څیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شوي. په هغې کې یو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټیم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نیک عمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاون امانت ګڼي. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیہ السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین څیز بهترینه ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاڅېدلی ومه، ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږمه، دې ځان سره حساب وکړي د سحر نواله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کوم، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سهار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه، زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې خو د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي،
لمده وی لمده دا الله په ذکر باندې خپل جبه لمده ساته او دا ذکر چې کوم انسان کوي د زړه ته به سکون وي د زړه ته به اطمینان وي د زړه ته به آرام وي انفرادي ذکر خو څوک کوي نه انفرادي ذکر نه کوي ډېر کم خلک داسې پاتې شوي چې ځان له ذکر کوي او که چېرته د ذکر مجلس جوړ کړی شي چې راځئ ذکر وکړو نو بدعت یې وکړو نو ځان له ذکر کوي نه او مجلس ته چې راټولېږي او ذکر کوي نو بدعت کوي نو دا مطلب شو ستا د خبرې چې اړو ذکر کوئ اړو ذکر مې ځان له کوه نه په مجلس کې کوه نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی ډېر زیات کم شوی دی حالانکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه تا د عذاب قبر نه خلاص کې سیوا د ذکر د الله نه حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي د عذاب قبر نه د خلاصوي هغه د الله ذکر دی او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماونه الله دې موږ ټولو ته پناه راکړي حدیث مبارک کې راځي وی د عثمان رضی الله تعالی عنہ په مخ کې به چې کله د عذاب قبر ذکر کېده کنه نو ډېر زیات به یې چړی یا به چې مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات به یې جړل حتی تر دې پورې چې دا اوښ کې به یې په دې ږیره باندې بهېدې چا ترې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړي او د جهنم ذکر چې کیږي دومره نه جاړي دا ولې عثمان رضی الله تعالی ته وفرمایل وی دا قبر چې ده کنه دا د آخرت د پوړو نه اولنۍ پوړی ده دا قبر کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروسته نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې خو که د قبر په دې منزل کې ناکامه شي وروسته بیا ناکامي او ناکامي ده بیا خو کامیابي نشته ده دې وجې نه نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده که نه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ که نه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلي وو چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي نو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی دې سارو باندې عذاب قبر نشته دی که چېرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې ځناور باندې که نه تاسو به د دوی نه یو سیغ غوښه هم نه وخوړلی دې سارو بر سره غوښه نه وراغلی خو چېرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النیران نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی کنه دا د خاورو یو ډیرکې مه حسابوئ دا د خاورو یو څلی مه حسابوئ دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده یو بدترینه کنده ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کله چې نیکمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نیکمله انسان په کې کېښودی شي دا قبر ورته وایي وی زما په شا زما په ملا چې څومره خلک ګرځېدل که نه په هغې ټولو کې ما ته تخ وخت وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وی د جنت بستره ورته وغوړولی شي د برې نه اواز وشي البسوه من الجنة وافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من ابواب الجنة د جنت جامې ورته واغوندوئ د جنت بستره ورته خوره کوئ او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولو کوي چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر کې کولو شي
او چې کله بدعمل انسان په دې قبر کې کېښودی شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ما ته ته ناخوښه وي ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل یې کو غیبت یې کو زنای کوله غلای کوله هر قسمه ګناه ده په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وي نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګه پې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتې په یو بل کې داسې ورکړې وې د دا چجې د پختې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه څنګه چې زما دا ګوتې مبارک په یو بل کې ورالي چجې په یو بل کې داسې نه نوځي د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامې ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا تراله او دنیا کې پوکي صرف وو دا غي پوکي به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوي الله او د ذکر یو نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت دی پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته آواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وي چې یاره دا آواز خو څه اشنا غونته آواز دی دا آواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکې آواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی آواز اشنا دی مخکې مونږ دا آواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه آواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه آواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان آواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی تکلیف راغلی نو دا فرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کړي وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډېر یاد کړی الله اوس پې مصیبت دی تکلیف کې دی الله دا تکلیف دې نه لرې کا د دې انسان فرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په ده باندې کله مصیبت راغی او دی الله ته آواز وکړي نو دا فرشتې وایي دا خو ډېر څه ناشنا غونته آواز دی دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی چېرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلی خو اوس پې چېرته تکلیف دی او دا آواز اورو ناشنا آواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلی الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کړي فرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله یو خدا نغده پیدای په دنیا کې دا ده چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې به مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد شي مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو
خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېږدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به وایي دا لوی روس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورتاوه کړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم موږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې موږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا موږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه فایده دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور څیز دی دومره زورور څیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو باندچي صحابي راغی وی د الله پاکه پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاکه پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغې به وي دا چغې به د جبریل علیه الصلاة والسلام تر غوږو شي جبریل علیه الصلاة والسلام به یې واوري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کېږي د جهنم نه نو جبریل علیه الصلاة والسلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوسي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل ای جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت چې سر اوچت کې الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پرېوتې څه چل وشو جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه وباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ده د جهنم چې کوم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وای داروغه د جهنم چې مالک چې دی وای دته به هر جهنمی داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي مور او پلار خپل بچي خطا کیږي نه خطا کیږي د جهنم چې کوم داروغه مالک هغه ته به هر جهنمی داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کړي نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبریل علیه الصلاة والسلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کړو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی ما ته پته نه لګي چې هغه په کوم ځای کې پروت دی جبریل علیه الصلاة والسلام به واپس راشي بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام چې سر اوچت کې الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وي دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه راودیستو جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل
خو هغه راته وایي چې جهنم تازه ساه اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي. نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوایي باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوایي باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغي مقرر دا به لاړ شي دغه سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي دي او لاسونه به د سوټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې سوي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته. بیا به هم دا چغې وایي. نو د جهنم چې کومه فرشته داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او به یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به دې د ځان سره روان کړي. جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. نو الله تبارک وتعالی به ته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیہ السلام چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبرئیل ما چې په کم کس پسې لېږلی وی هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا به لاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو درلېږلي دی به وایي الله رالیږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو درلېږلی الله رالیږلی دی. تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي الله بالکل منع کړی دی. ما بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي. الله پیغمبران دې رالیږلي وو کتابونه دې رالیږلي وو د ګناهونو نه دې منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم. الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو په دغې رحمت سره دی ما معاف کو زه دې جنت ته داخل کړئ جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا اخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغه ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله اوس راسره مکلم ځکه چې دا ساوځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی اوس راسره مکله سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي. چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر ډېر یادوي نو هغه دې خوښې بدې دي شي خوښې نه شي نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي قرارې په څه کې نیسي نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټیم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزه وه د اواز دې زړه ته کوزه وه ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. چېرته به زما داسې به ډېر کم کسانې چې د شپې دې جومات ته راغلی او دلته ځان له په دې ګوټ کې ناست او د الله ذکر یې شروع کړی ډېر کم به داسې که نه ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په جلا شوی د الله ذکر یې شروع کړی
او الله ته چغې وایي چې الله 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 دې زموږ په حال رحم وکړي. یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی. ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی. ذکر شروع کړئ. دا تسبیح راوالی د دې یو برکت دی، ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوي. د دې یو برکت دی. دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده، دې کې ریاکاري نشته دی. دا تسبیح چې در سره ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي، عادت د سړي جوړ شي. بیا نو د الله ذکر کوئ. د دې ډېرې زیاتې پیدې دي، په دنیا کې هم پیدې دي، په آخرت کې هم پیدې دي. په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي، په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د ګنټې د نشان د سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره ډېره مننه.